کتابونه دریابونه جو کته غواړي عالمگیری پنځم جلد یو باب دی نصر السکر والدراهم عند السرور د خوشاله په وخت کې پیسې شیندل شیرینی شیندل په خوای په دې ودونو کې داغه واده پالک باندې دا پلی او چڼې او پتاسې او دا به شیندل دا شیرینی شو څو پیسې هغه مستقل باب کې هو دی باب النصر السکر سکر والدراهم عند السرور خوشاله بیا وای چې اول د دې حیثیت سره حکم یې سره د څه شي بازار دی اسراف دی او کنا کاری ثواب دی که د ګناه کار دی هغه په دې زمای خلک دی بدعت ته شرک دی کفر دی ناغوی نا دا صدقه په طریقه د اباحت تا صدقه په طریقه اباحت یو تمدی کی چې چار یو شی ورکی که خوري او کوړې یو اباحت ته چرانو چې سہولت خوري او خو باقي ودوسو نو وېدا په طریقه د اباحت باندې سره په طریقه د اباحت باندې دا یی چې هر چاته اجازه ته چې دار اغستی شي نو په حقیقت کې څه شو صدقه او کوم صدقه مباح لکه دا غر واقع چې دار چا د پاره مباح د خور او بچ دار چا د پاره مباح دي چې څوک ته راځي څوک ته راځي دا د الله صدقه په خپل بندګانو باندې خوي نو بیا با دا خبره چا په جوړه ګورځي کله په پزمکه ګورځي د چا مخې ته ګورځي د چا په سر باندې بلګي نو دا ټول لکه خدای چې پاوا کې روزي نه چا په جوړه کې د چاوي زما دا او نستا دا او زما مخې ته استاد مخې ته پاوا کې ضروري ولا نو نه د اچا نه شو نه چا مخې ته خو یګدار اپره وتا نو بیا د چا مخې ته چې دا نه دا چا په جوړه کې چې راپره دا نه دا دا جوړه د سره غزمه کا او د دغه مخه د سره د ټول خلقو مخه دا اے نو چې چارا واسطه دا څو چارا واسطه دا اوس دې کتاب چې دا دونه طریقو خوړه چې پاوا کې ویل نشي دا چا د جوړه نه کې راواسته جوړه والے په پتا باندې اعتراض نه کوي دا چا د مخ راواسته اعتراض باندې کوي دا هغه مباح صدقه کړي دا دونه طریقه چې خوده د جواز لپاره خوده د حرمت لپاره خوده جواز لپاره خوده او باب په ترجمه الباب باندې دلالت کوي نو باب یې څه کې حاضر باب کې حوض باب النصر السکر والدراهم عند السرور تاسو به پوښتنه نو مال د چا دی په ایوب علیہ السلام راوړل خو یو وضاحت کوم دتا سیاسي نه چې تاسو دا مباح صدقه او پنات خوان څوک پیسې شیندي او تو ورځي او اخلي ته دغه تملیک خو د خوشاله نه ولدي ورکی نه بلکې سي کوي شیندي په ورچی په نور دغه تملیک دی ها تاسو په پوښه